نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو او دا قرآن او دا حدیث پا عقیدہ باندے رنگ ورڑو کرنو کی آواز اوریدن کو با حیا با پردہ ترسر و خیندو میندو پدی دور کے مونگ دا اسلام ناروایو، مونگ دا خپل زان نسبت دا قرآن دا حدیث تکو. اللہ گواد دین عظیم و خوشحالی و نعمت بلنشت. تاسو گورے کم سڑے چھ کم نسبت زان تکی پاغے فخر کی. زدی خلق و توام دا قانون دے دے انسانانو چھ کم نسبت سڑے زان تکی پاغے باندے سکی فخر کی. دیر خلق و تفدی فخر حاصل دے زمون رون دی مسلمانان دی وی زما توریدی اما زان سر لکی الماتوریدی. دیر تفدی فخر دے زا حنفی اما زان سر لکی شیخ فلا الحنفی. دیر تفدی فخر دے زان ستا دیوبندی وی زان تلکی فلا الدیوبندی. دا دا فخر سیزونا گنی زان نسبت آگئی تکی. ما او تا تا پدے فخر دے چھ مونگ زان تا محمدی ہوئی. چاہتا پا یو پاٹے فخر حاصل لے، چاہتا پا یو شیخ فخر حاصل لے، چاہتا پا یو تنظیم و یو ڈل فخر حاصل لے. مونگ تا چھ فخر دے نو پا قرآن و پا حدیث مونگ تا فخر حاصل لے. خلق شکر ادا کئی، شکر دے چھ پلان کی تنظیم کے ما، شکر دے چھ پلان کے میں پارٹی دا، شکر دے چھ پلان کے میں جنڈا دا، شکر دے چھ پلان کے میں نسبت دے. مونگ وایو شکر دے چھ دا قرآن و دا حدیث پلار روانیو اہل حدیث. دا زمونگ دا فخر دے. ما تا خوب دیر فخر اصل دے استاسو دا ظلن اللہ خبر. زکا کدا قرآن و دا حدیث نوے بیا بم فخر پسو کولے پا پارٹیانو کولے. چرت دیوبندی رور و حنفی رور نمونگ دا ناورو چھ مونگ تا فخر دے پا دے چھ قرآن و حدیث والیو. زچ دا ناورم، زچ تیاورم نوی فخر دے چھ حنفیم و دیوبندیم. نکا مونگ دا نسبتونا کولے بیا با مونگ پا قرآن حدیث فخر نکولے، بیا با پا دے پاٹے و پا دے پیرو پا دے جنڈا فخر کولے. ایسے داو کنا دا خوچ کلم و نسبت دغی سیزون سر نشتا، نسبت مو قرآن حدیث سر دے نو فخرم پا قرآن و پا حدیث بندی کو. نو دا یو ډیر دا خوشحاله خبر دا اوم دې لپاره الله وګ پیدا کړی. د دنیا هر فخر
دا پاتې کېدونکی دی هر غرور د دنیا ختمېدونکی دی ځینې خلکو ته فخر په خاندان باندې لیکن چاته چې په خپل خاندان فخر دی چې زه سید یما زه فلا یما زه فلا یما زما غټ خاندان دی مونږ ګڼ یو زمونږ طاقت دی زمونږ جیداد دی یو ورځ داسې ورځ ده چې رابشي دا فخر د خاندان به ختم شي الله سبحانه وتعالی د طرف اعلان ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم د رب مخ ته چودريږي نو د رب مخامخ با د مالدار حیثیت نه د لوی نسب والے سړي حیثیت بنئ د ډیر مشهور او د شهرت انسان حیثیت بنئ ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت با ډیر عزتمن هغه سړي چې هغه ډیر تقوادار او ډیر فرزګار نو عرض مې دا کو چې د پارټو د خاندان طاقتونه او فخرونه او غرور او تکبر یو نه یو ورځ ختمېدونکي دي یو بل خبره درته کوم دنیا کې ډیر خلک په اکابر باندې ناز کوي دا فخر اکابر یو نه یو ورځ ختمېدونکی دی بھائی زما اکابر علماء دیوبند دي جی زما اکابر احناف دي جی زما اکابر فلا دي فلا دي دا د دنیا د غرور سيزونه دي په دې فخر دی لیکن کله چې ورځ د قیامت راشي دا غرور او تکبر ختمېدونکی دی او په دې به لعنت وې په اکابرو باندې چې بې دلیله دي د دې اتباع کړي او قرآن په دې ګواه دی چې کله د عوام جهنم ته لړ شي دی به جهنم کې یو आवाज کوي یو جلا به کوي یو فریاد به کوي انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل اے ربا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا منخ سردارانو مشرانو او اکابرو پس روانو الله د مشرانو لار مخبله کړي وا فأضلون السبيل دی زمون ټول لار خطا کړه د دې د پاره به مونږ جنگ کو دې د پاره به مونږ د قرآن د حدیث مقابله کولا بالکل به یو مولا مونږ ته وی چې دا خبره قرآن کې ده حدیث به راته پیش کو چې رب الیدین او آمین په جمعات کې مبندوا دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي لیکن زمونږ دی مولوی صاحب دا شی نه منو د د لپاره مونږ جنگ کړی دی اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل دی خطا کړیو الله دا مولانو راټینګ کا مونږ خو عوامو چې دی وی وخنه مونږ وهله ده چې دی وی فتوا ده په چې مونږ پسې نه کیږي مونږ نه دی کړی چې دی وی بند کړه فلیدین امین نو مونږ جمعات نه شړلې الله زمونږ څه قصور ده الله و فرمایي آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا دیولم دو چند عذاب ورکه او په دی باندې یو لوی لعنت ولګي تا ته الله اکابر را لګلو کو قرآن او حدیث را لګلو نو عرض دا چې دا اکابر او دا غرور او دای باندې دا فخر دا هم یو نه یو ورځ پنا کیدونکی پکار به د دنیا په دې جون کې سرازي د قرآن او د حدیث سره محبت د قرآن د حدیث باندې عمل د قرآن او د حدیث لار دا به زمون پکار راځي دا د قرآن او د حدیث نه بغیر هر نسبت هر سوچ هر قدم دا پاتې کیدونکی دی دې باندې زوال به راځي په دې به ختمېدل راځي او یاد ساته زمون د قرآن او د حدیث نه بغیر بل سیسته نسبت دا دومره خطرناک دی چې تا ته به د قرآن او د حدیث په ځای باندې اطمینان په هغه څیز راځي کم نسبت چې د ځان ته کړی دی
مثال ځان ته سړی د ماتوریدیت او د اشاعریت نسبتو کې نو دته چې د قرآن او حدیث پیش کې دته اطمینان نه راځي دته اطمینان ان راځي چې د ابو منصور ماتوریدی رائے معلومه کیو او چې زما او د هغه رائے برابر ده دا قانون دی یو حنفی ورور دی ته هغه ته ووایه قرآن دا وایي حدیث د رسول الله علیه السلام دا وایي هغه ته په دې اطمینان نه راځي وجه دا ده چې د هغه نسبت خو قرآن حدیث سره نه دی که نه حنفي دی هغه ته به پوره اطمینان علی راځي چې ته ورته د فقه حنفي کتاب کولاو کې ورته ووایې چې وروره دا یې لیکلي دي اوس پوه شوم منم یو دیوبندي ورور دی هغه ته ووایې قرآن دا وایي حدیث دا وایي هغه ته اطمینان نه راځي چې کله هغه ته ووایې د علماء دیوبند دې کتاب کې داسې لیکلي دي چې اوس پوه شوم اوس اطمینان راغی ولې د ده نسبت د قرآن حدیث سره نه دی دې ډلو تنظیمونو پاټو جنډو اکابرو سره دی زمونږ ته په دې تسلي چرته هم نه راځي چې علماء دیوبند لیکلي دي اهل حدیث په دې مطمئن شي زړه پې یخیږي جی تا خو صلاتین وکړو تا امین په تیزه ووې تا رفع الیدین نه کړو په څه کې دي جی علماء دیوبند لیکلي دي د اهل حدیث زړه په دې مطمئن کیږي جی چا لیکلي دي جی د امام ابو حنیفه فقه لیکلي دي زړه مطمئن کیږي جی الله سبحانه وتعالی د عرش د پاسه د چا لیکلي دي ابو منصور ماتوریدی لیکلي دي زړه مطمئن کیږي نه مطمئن کیږي جی د الله سبحانه وتعالی په صفاتو کې به تعویل نه کې چا ویلي دي جی شیخ امین الله ویلي دي زړه مطمئن کیږي جی د الله سبحانه وتعالی صفات الله له ثابت دي بغیر د تمثيل او د تشبیه د مخلوق نه چا ویلي دي عبدالعزیز نورستانی شیخ صاحب ویلي دي زه مطمئن کیږي ولې دا زمونږ نسبتونه نه دي زمونږ نسبت قرآن حدیث دی جی رفع الیدین شتا چا ویلي دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي زه مطمئن شو که مطمئن نشو دا د سلفي غټ صفت دی مونږ د قرآن د حدیث نه مطمئن کیږو دا زمونږ صفت دی د الله په فضل او خلق د اکابرو د کتابونو د فتوو د جنډو نه مطمئن کیږي دا د خلقو صفت دی مونږ د الله نه په دې رضا یو چې زمونږ زړه ته اطمینان راځي نو په قرآن او په حدیث باندې راځي دا زمونږ تور امتیاز دی دا زمونږ فرق دی ماته یو ملګري ووی چې ګوره مونږ حنفیت منو دیوبندیت منو عشاعت منو دارنګ ماتوریدیت منو لیکن قرآن حدیث اتفاقی هغه ټول منو مونږ هم قرآن حدیث منو تاسو یې منئ خو مونږ ورسره دا اولیاء و کابر منو تاسو یې نه منئ نو مونږ او تاسو کې فرق څه دی ما ورته ویې لیوني وروره ته لا تر اوسه په دې فرق نه یې پوهه تم اکابرو احترام کې او زم د اکابرو احترام کوم تم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د الله ولی ګڼې زم د الله ولی ګڼم ته یو امام ابو حنیفه مانې زه د ټولو مجتهدینو قدر کوم ته د امام ابو حنیفه نوم اخلی خو د هغه مقابله کې امام شافعي ته کم تصور کې بس زه به غږېږم نه ته به خپله کتابونه وګوره زه د امام ابو حنیفه هم قدر کوم لیکن د امام شافعي رحمت الله علیه هم زه د چانه کم نه ګڼم امام احمد بن حنبل هم زمونږ د سرتاج دی امام مالک رحمت الله علیه هم لوی محدث دی منل او نه منلو کې خبره نه ده اطمینان کې ده ستا زړه ته اطمینان پسې راځي زه په قرآن او حدیث مطمئن کېږم ته په اکابرو باندې مطمئن کېږې زما ایمان په قرآن او په حدیث دی او ته خپله سوچ وکړه سړی پوه شو ما ورته وی چې تش منل نه منلو احترام مونږ د هر چا کو بلکې د یو هندو یو کافر زمونږ په ملک کې زمونږ په ګاونډ کې اوسي تر ډېر حد د هغه مناسب احترام د انسانیت مونږ کوو که نه کوو احترام هم له اختلافي مسلې خو جنګ دی کې دی چې ته مسله په چا حل کې تا ته اطمینان په چا راځي ته حرف آخر څوک ګڼې ته فیصله په چا کې دا اختلافي نقطه ده مونږ وایو چې جنگ راغی د اختلاف ځای راغی د فیصلې مقرره فردوه الی الله والرسول دا صرف الله او د الله رسول ته پیش دې ټایم کې بل څوک کار باندې پکار نه راځي او خلق
د اختلاف په ټیم کې مسله خپل اکابر او خپل کتابونو ته وړي دا ډېر لوی فرق او قرآن په دې خبره ډېر اکشن اغستی دی او ناشنا انداز کړی دی فلا هرگز داسې نه ده وربک ستا په رب مې دې قسم وي رسول الله رب الله دی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي وربک اے محمد استا پر رب یعنی په خپل ذات باندې قسم وي لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دا خلق برابر مؤمنان نشي جوړې دي حتى يحكموك فيما شجر بينهم ترسوی چې په خپلو اختلافي مسائلو کې او د خپل جون پراغلي مسلو کې ته حاکم او فیصله کن نه ګرځولي دا د ایمان کمال دي ته نشي حاصلې دی او هر ډلې ته د رسول الله د امامت ځان الله خطاب دی بادشاہ تم وی فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اے بادشاہ ستا ایمان کی بلزت و مزعل راضی چې تر خپل ملک قانون د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دراوړل شوی شریعت برابر کی بادشاہ تزان له خطاب دی عالم توی فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم عالم تر اغي عالم نه دی تر سوچ د محمد رسول الله علیه السلام حدیث د خپل امام د خپل پارټي او تنظیم نه اوچت کړي نه دی او د فیصلې د پاره اساس او مدار تر کومه نه دی ګرځولې دا عالم نه دی او ایمان د کمال ته نه رسیدلی عوام تم دا آیت مخاطب دی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم عوام تر هغه پورې د قرآن د حدیث صحیح مغز ته ندي رسیدلی تر څو چې عوامو فیصله په قرآن او حدیث منلې نه ده او رسول الله علیه السلام د هر چا نه اوچت نه دی ګڼلی او دا اواز زنانه او تم دی مطلب دا چې هر مکتب فکر ته دا دعوت دی چې د الله د پیغمبر فیصله داغه قانون داغه قول داغه فعل او داغه خبره وا د تمام دنیا د خلکو نو چې د غنې ستا ایمان به علی برابرۍ دا زمونږ ستاسو ګوره ذمہ داری ده د الله د پیغمبر خپل یو مقام دی څوک د چا لپاره جنگ کوي څوک د چا لپاره جنگ کوي یاد ساتئ زه داسې خبره کوم اکثر بیانونو کې خلک یا خوخی یا نه خوخی زم تمام علما د یو سیز د پر جنگ لړاوي د کې شک نه کې د هر چا یو خبره ده پاغي هغه جنگ په مخ اغسته د چا جنگ په دې چې علما دیوبند پسې بس نه وي عمدا بمانی پس دی باندې جنگ کوي چا یو تنظیم راغسته د اشاعت او وغیرہ وغیرہ چې عمدا مشران بمنیم دا فیصله او دا نظریات بمنی په دې جنگ کوي دا د جنگ ذریعہ ده چا حنفیت اصل ګرځولې دی او پاغي باندې جنگ کوي مونږم جنگ کوو مونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړی دی او وایو خپل جن خپل غم خادي خپل فیصله با د الله د پیغمبر د خبرو سره برابرې دا زموږ د جنگ اصول دي نو عوام په کار دادي چې د دې مولانو په دې جنگ سوچو کی د هر مولا سره مقصد دی هغه مقصد اپناول وړي د اهل حدیثو د جنگ مقصد دا دی چې اے خلکو قرآن او حدیث دا په تمام دنیا اوچت کې د دین لاندې چې څومره خلک دي داغي احترام وکا او فرمان برداری او اطاعت به صرف د الله او د الله د رسول یاد ساتئ زه یو خبره کوم او دا سوچ سره وره د عبرت تاسو متوجه زما خبره ده الناس بلګي هم متوجه کړه په قرآن کې داسې کم دوه خلق دي چې د قرآن د حدیث او د الله او د رسول او صحابو نه علاوه دي او بیا الله فرمایي چې د دې خیال ساته هغه ته وي مور پلار څه ورته مور پلار الله او رسول دي نه دي مور پلار زمون رب او رسول دي مور پلار زمون صحابه دي بیا هم الله فرمایي وبالوالدین احسانا د مور پلار سره به خسلوک کې او بیام قرآن فرمایي
ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. نبه رټي نبه دی په مخ کې اف قدر سخت کلمات وي او د نرم او خيستا د خون خبرې دي سره کوا. د دې د اطاعت او د دې د خبرې منلو الله حکم وکړو کوي نه کو قران کې. زدي خلکو ته هم داسې صفا حکم ما ته په قران کې وکړي چې الله د مجتهدین او د علما مبارک ویلي چې د دې به معنی او دې سره به نرمي کوي او دې سره به آسان کوي. نه دی ویلي د مور پلار بارک الله فرمایل چې ګوره وی کې خیال وساته، احسان ور سره وکې، نرمي ور سره وکې، سختی ور سره مکوي. د مور پلار بارک دا قرآنی فیصله ده. د یو مجتهد بارکی، د یو فقیه بارکی، د یو مفتی بارکی قرآن دا فیصله نه ده کړې او د دې بارکی وکړه. خو چې د چا بارکی کړې ده نو د هغې بارکی دام ویلي دي که د دلیل مخې ته د مور پلار راشي بیا د مور پلار خبره منل نشته. قرآن وی وَإِن جَاهَدَاكَ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. کدا مور او پلار کدا عزتمند خلق تا ته د داسې خبرې اډرو کی ليس لك به علم چې تا سره پاغي دلیل نه یا الله او رسول تا ته داغي اډر نه کړي فلا تطعهما. د دې عزتمند مور او پلار اطاعت په دغه ټیم کې نه کوي. مور پلار دومره مقام دی چې الله قرآن کې اطاعت ذکر کړی دی، خو چې قرآن او حدیث نه بغیر درته خبرو کی د مور او پلار د اطاعت نم الله منع وکړه. د استاد او د امیر او د مجتهد د خبرې منلو هو قرآن حکم کړي قدریم نه دی. د خبره به د قرآن او د حدیث مقابله کې څنګه منلی شي؟ ونه شوی په خبره. د چا باره کې چې قرآن ویلی دی وایي منع، نو د قرآن او د حدیث په مقابله کې د مور پلار خبره حجت نه دی. نو د استاد او د پیر او د پاټې او د امام خبره څنګه حجت کیږي؟ اشاره د دې خبرې طرف ته چې مونږ خبره منو نو د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم به منو. که د الله او د الله د رسول نه بغیر د چا خبره ومنله دا خو د گویا کې رب ومنو. قرآن دا مضمون ذکر کړی دی او الله سبحانه وتعالی په يهودو باندې رد کړی دی قرآن کې. وی فرمایل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دی خلکو د خپل علما او خپل پیران الها نیولي دي، ارباب نیولي دي من دون الله، رب پس پریخه دی. عدی ابن حاتم مسلمان شو. د الله پیغمبر ته وی چې اے الله رسوله صلی الله علیه وسلم مونږ په يهودیت نصرانیت کې وخت تیر کړی دی، خو مونږ خو د خپل پیران او د خپل عالمان مونږ خو دې ته چرته رب نه ویلی. نو څنګه الله فرمایي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دی به وی دا سیز حلال دی تاسو به منو وی چاو. رسول الله مبارک کې تپوس کی چې دیو به وی دا سیز حرام دی تاسو به منو وی آو، وی چې دی به وی دا جایز دی تاسو به منو وی آو، او چې دی به وی دا ناجایز دی تاسو به منو وی آو. تاسو به د دلیل مطالبه کوله وینا یم دې ته ارباب وی کړه. د چا خبره مانی چاته لایک کې او د چا خبره شیر کې او د چا سپورټ کې او دلیل ته نه غواړي او بے دلیل ورپسې رواني، بس هغه سړی د حق او د باطل د پاره معیار ګڼي. دې ته وایي یو سړی رب منل. دا د یهودو صفاتو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. نو ما عرض دا کو چې زمونږ دا جون خیسته کیږي دا به په قرآن او په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیسته کیږي. د قرآن د حدیث نه بغیر مونږ به ځان هم کړو، مونږ به عبادت هم کو، الله به نه قبلی. د اختر په ورځ باندې دا یو قاعده ده تاسو به اورېدلي ان شاء الله د الله په فضل چې د اختر مونځ وشي نو د اختر د مونځ نه بعد د سحر د مونځ نه بعد چې سحر مونځ وشي د اختر په ورځ سحر مونځ وشي فرض مونځ نو تر اختر تر مونځ پورې بعد ته بل مونځ نه کې، نفل به نه کې، اشراق به نه کې. دا طریقه ده.
دا الله دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته دی کې من راغلی دا نو د اختر ورځ ده د سحر مونځ شوی دی او قانون دا دی چې بل مونځ به نه کې عیدګاه ته یو سړی راغی او نیت یې تړه نفل یې کول علی رضی الله تعالی عنہ منې کوي نفل مه کوه او ورته وایي ایعذبني الله علی الصلاه ته ما د مونځ نه منې کوې ولې په مونځ به ماله الله عذاب راکوي او ورته وایي لا تاله الله په مونځ عذاب او سزا نه درکوي تاله الله د رسول الله په مخالفت باندې سزا درکوي د الله پیغمبر د اختر په ورځ باندې د اختر د مونځ نه مخکې د نفل حکم نه دی کړی نو ته یې ولې کوې په دې مخالفت به الله تعالی عذاب درکوي د سارې مونځ کې فرض څو رکعاتې دي ټول وایي څو رکعاتې فرض دي یو سړی په ښه نیت باندې 4 رکعاته فرض وکړي دا به قبول شي فاتحه پکې هم وایي د الله تسبیح پکې هم وایي بیا هم نه قبلېږي مونځ خو ښه شی نه دی فاتحه ښه شی دی که نه په کار دا نه د عقل مطابق چې دا قبول شي او الله پې د 4 رکعاتو باندې د 2 نه ډبل اجر ورکړي عقل خو وایي که نه لیکن د ده د سارې مونځ هم ونه شو ګناهګار هم شو ولې د الله پیغمبر چې کوم دین او شریعت راوړی دی هغې کې د سارې مونځ 2 رکعاته دی 4 نه دی نو مطلب دا دی چې موږ د اتباع مکلف یو جنازه مونځ دی او که نه دی مونځ ته اذان وي که نه وي جنازې ته بانګ وي یو سړی وایي چې جنازه مونځ دی او قیاس خو وي ښه شی دی که نه عبادت په یو بل خلک قیاس کوي ما یو ملګري ته وایي چې تاسو به دې جنازه کې دا سبحانک اللهم وایې دا په څه دلیل وایې وایي جنازه مونځ دی مونځ کې سبحانک اللهم وایي لہذا یو عبادت په بل قیاس کېږي نور انوار کې قاعده ده مې بیا خو قیاس سم د سره شروع کړي چې کار دی وشي هر مونځ ته اذان وي جنازه مونځ دی لہذا اذان ورته هم کوه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی نو مې سبحانک اللهم مې ورته ویلې یاره ته خو ټیک وې ټیک خو زوام خو به دې ټیک عمل هم پکار دی عرض مې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم دین نه وړلی دی پوره سوچ هغې ته پکار دی دې ته نه ګورو چې دا شی ښه دی او که بد دی دې ته وګورو چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا او که نه ده او تاسو یاد ساتئ زمونږ په دې معاشره کې زه دا خبره ډېره زیاته کوم دا نیمې فتنې چې د علماو په شکل کې راوتي دي د دې یو وجه دا ده زمونږ د عوامو د قرآن او د حدیث سره محبت ختم شو چې کله ختم شو نو غیر خلکو دا نه دا فایده واغسته چې زره زره اسلام خلاف بدی ته ډېر څه وایو یو مولا لګیاو هغه وایي دا چا ویلي چې رسول الله به په حوض کوثر ولاړي وی بس دا خو آسان کار دی وی تا په حوض کوثر رسول الله ودرولی دی او وی شیعګانو علي او حسن حسین ودرولی دی وی هر چا ځان له مشران مقرر کړي دي په حوض کوثر به ولاړي وي دا ټول د شیعګانو روایت دي دا مولا اصل کې غواړي چې زه د حدیث نه انکار وکم د څه نه وکمه خو په ځان پوهېږي نه دی په انکار قرآن کې مبتلا دی حدیث د بخاري رد شو چلو رسول الله په حوض کوثر نه دی ولاړ دی حدیث مطابق خو الله قرآن کې فرمایي انا اعطیناک الکوثر کوثر مونږ تاله درکړی دی او فرویز په لغات القرآن کې او سر سید احمد خان منکر حدیث او عبدالله چکړالوي ټول لیکلي چې الکوثر په حوض کوثر ته مراد دی نو دا خو د منکرین حدیث او د جاوید غامیدی تفسیر دی چې دینه مراد حوض کوثر دی دا خلق د حدیث نه انکار کوي خو لګیا کم انکار ته دی انکار قرآن ته اوس مې دلته نیت الرحمن اجي صاحب ته وی چې دا شیخ عبدالسلام ډېر کمال کړی دی خپل کتاب له نوم یې ښه دی انکار حدیث سے انکار قرآن تک په کم سړی چې په صحیح حدیث ګوته ږدي او رد پې کوي دی به د ځان نه خبر نه وي او ده به په قرآن رد کړي دا د الله د پیغمبر د حدیثو یو کرامت دی زه یې وایم کني رامخې ته دي شي کم خلق چې د الله د پیغمبر حدیث رد کوي د دغه حدیث مفهوم به ورته د الله په فضل زه د قرآن په آیتونو کې ښیم کچرې د دې دا مطلب شي چې د رسول الله علیه السلام مرتبه کم ځای ثابتېږي او هلته ته رد کې مونږ ایمان په چا راوړی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی که نه دی راوړی
بیا خو پر رسول الله ایمان مراوړه وای چې تاسو رسول الله مقرر کړی دی او هغې ځان له علي او حسن حسین مقرر کړي. الله سبحانه وتعالی قرآن کې رسول الله علیه السلام ته فرمایي کنه چې انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا. فرمایلی دي کنه اے رسول مونږ ته شاهد او گواه لېږلې. ارسلناک نه ته محمد رسول الله اخلې کنه ما اخلته بس داسې وایه چې یاره که زه رسول الله یادوم بیا به خلک حسن حسین او علي یادوي. ځینې خلکو په عیسی علیه السلام ایمان راوړی او که نه راوړی؟ ځینې خلکو په موسی علیه السلام ایمان وو که نه و؟ ځینې خلکو په نوح علیه السلام ایمان وو که نه و؟ دغه مه منه بیا وایه بس چا ځان له نوح علیه السلام منلی دی، چا له عزیر او عیسی منلی او چا ځان له محمد رسول الله منلی دی. د لیونو اعتراضونه دي د لیونو، او دا خلک لیونو ته کوي، یا یې لیونی کوي یا یې لیونو ته کوي. عرض دا دی دا امت مسلمه دې فتنو سره ولې خلط ملط کیږي؟ دا خلک په احادیثو په قرآن صحیح معین نه دی، نو دا غیر خلک غواړي چې همدغه فتنې ورته راوباسي. نو په کار دا ده چې زموږ ستاسو دا ژوند د قرآن او د حدیث موافق یو ښایسته ژوند جوړ شي، او د قرآن او د حدیث ژوند کې یو جدا مزه ده، جدا خوند دی ورکې. تاسو د خپل غمونه نه دي غمونه، دا د قرآن د حدیث موافق کې الله گواه دی چې ستاسو به نیمې خرچې په دې کنټرول شي. چې د چا غم د قرآن او د حدیث موافقي هغه مړي پسې په ړومبۍ ورځ باندې غویې حلالوي؟ حلالولی شي؟ قرآن حدیث کې دا اجازت شته چې د مړي په کور کې د لوګي جوړ شي او دې غویې حلال کړي؟ الټا منع پکې شته، مونږ خولی شو د الله په فضل چې د مړي واله له به نور خلک د محلې او د ګاونډ طعام به وله راړي او دې به موړ ساتي. دا نه چې خلک د ده میلماني، دا په اسلام کې نشته. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد عتا عليهم ما يشغلهم. په جعفر تنهو باندې غم راغی، رسول الله فرمایل تاسو جعفر له ډوډۍ وکې، په ده باندې غم دی او پریشانه دی، دې په کور کې خوراک کاک نشي کولی، تاسو ول روټۍ تیاره کړئ. او دلته سهالي چې په کم سړي باندې غم راشي نو خلک څه کوي؟ ټوله محله ورماته ده، ټول کلی او علاقه او خپلوان ورمات دي، هلته ډډه والې ده وروره په غم کې چایانې تقسیمیږي. د الله د پیغمبر په غم کې شربتونه تقسیم شوي دي؟ دا د اسلام طریقه ده؟ زه وایم چې دلته دې داسې اوبه هم نه تقسیمیږي چې په هغه اوبو کې واوره واچوې، ځکه دا واوره خو د مړي د کور والو نه ته خورې. اسلام آسان دین شو که آسان دین نه شو؟ اسلام غم دومره آسان کړی دی چې د دې خبرې کوشش یې کړی دی چې رالې او تسلي دې ورکړه نو کټ کې کښېنم ما، هسې نه کوسۍ د په کرایه راوړي پیسې پرې راشي. دا د اسلام غم دی، دومره آسان کړی دی. بیا د اسلام په غم کې دا شته چې هغه د یتیمانان ماشومان د سړي نه پاتې شي او خلک د رسقات په دیره کې ناست دي او مولان د په خپل منځ کې پیسې تقسیموي. دا په اسلام کې شته؟ قرآن حدیث کې دا شته؟ د الله د صحابه او د سلفو په دور کې داسې وو چې یتیمانان دي لا ماشومان جاړي، هغې ته د پلار مړ وي او په مقبره کې د خلک د صابون چکې تقسیموي او هیلې اسقات دې تقسیموي او جانمازونه دې تقسیموي. دا څوک په قرآن حدیث کې ښودلی شي؟ چې مونږ قرآن حدیث پرېښودو نو د یو غویې حلالول را باندې لازم شو که نه شو؟ د کرایې کرسۍ را باندې لازم شوې که نه شوې؟ بره ټینټونه را باندې لازم شو که نه شو؟ ترموز چای را باندې لازم شوه که نه شوه؟ یخي اوبو شربتونه به مونږ لازم شو که نه شو؟ بیا قبر پخول را باندې لازم شو که نه شو؟ مړي پسې د جمعې په شپه خیرات او څلوېښتي او کلیزه لازم شو که نه شو؟ د 3 ورځو نه په اخوا غم صرف د دې خاوند ښځې له اختیار و چې 4 میاشتې او 10 ورځې غم وکړي. دا کلیزه او څلوېښتي به چا راوستې ده چې ته غم تازه کوې؟ په اسلام کې د ښځې نه بغیر د 3 ورځو نه په اخوا چاته دا اختیار و چې دا غم تازه کړي؟ دا مونږ په څه راوستي دي؟ دا مونږ د قرآن د حدیث نه د پرېښودو په وجه او د اعراض د وجه نه خپل غم ځان ته ګران کړی دی. نو ما عرض دا کو ورونو دا خپل ژوند په قرآن حدیث باندې برابر کو، عالم نه تپوس کو چې زه خو دا حالات راغلی دي خو ما ته به کتابونه ډېر نه پیش کړي، ځکه د کتابونو نه لایبررۍ ډکې شوي دي، یو مولا د یو خلاف کتاب لیکلی دی بل د بل. ما ته ووایه په دې مسله کې د الله پیغمبر څه ویلي دي، بس په دې به زموږ اختلافات هم کنټرول شي.
پدې به زمونږ ژوندم ښایسته شي. قرآن او حدیث ته خپلې فیصلې اوسه. دا د امن دعوت دی، دا د سکون دعوت دی. قرآن او حدیث دیکھی کامیابی دا. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی فرمائی دی من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. چاچ دا اللہ دا اللہ دا رسول اطاعت اکو فقد فاز فوزا عظیما. دی کامیاب شو پا کامیابی لوی سرا. دنیا کم کامیابے گی، آخرت کم کامیابے گی. نو مونږ خپل منځ کې یو بل سره زدونه او سیالۍ شروع کړي دي. یاره پلان کې په غم کې چې کم دی نو صرف مې حلاله کړې وه، زه به ورسره چاول هم پخوم، چاولو ته به غویې ورولم. نو دې زدونو مونږ څومره مجبور کړو د چا په لږه خرچه باندې کار نه کیږي چې خامخا دوبۍ ته پسې تللی نه نو د پاکستان په پیسو یې کار نه کیږي. دا ولې رسمونه، رواجونه، اعلی لباسونه، اعلی سہولیات، هغې مونږ دومره مجبوره کړو چې ذهني سکونونه د مسلمان ختم کړو. الله سبحانه وتعالی دې مونږ تاسو د قرآن او د حدیث صحیح پابند جوړ کړي او الله رب العالمین دې وکړي چې زمونږ مینه د قرآن او د حدیث سره پیدا شي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.